مرحبا 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 مرحبا. دینه پس زه دعوت ورکوم حافظ حسن جان ته چې راشي او تاسو ته د کلمه طیبې مقصد بیان کی. حافظ حسن جان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقال النبي أنا رحمة مهداة أو كما قال عليه السلام. محترمو په اسلام کې د قول مین گیټ کلمه طیبه ده چې کم کس د کفر نه په اسلام کې او د شرک نه په توحید کې داخلېدل غواړي که هغه په رښتوني زړه سره دا کلمه ووایي هغه به مسلمان شي. د دې مبارکې کلمې دوه حصې دي. لا اله الا الله محمد رسول الله. اوله حصہ لا اله الا الله، دویمه حصہ محمد رسول الله. اگر چې په اوله حصہ کې څلور الفاظ دي خو په دې کې د پوره دین ترجمانی ده او که د دې لا اله الا الله په اصلي او حقیقي معنی او مفهوم باندې مونږ پوه شو نو مونږ به د هر قسمه شرک او بدغت نه محفوظ شو او زمونږ ایمان به مضبوط شي. د لا اله الا الله معنی ده نشته د څوک معبود مگر یو الله دی او هم دا هغه کلمه ده چې د دې دعوت کم او زیات 1,40,000 پیغمبران ورکړو. لہذا تر 9.5 کال پورې حضرت نوح علیه السلام هم د دې کلمې دعوت وکړو، هود علیه السلام هم د دې کلمې دعوت وکړو، ابراهیم علیه السلام هم د دې کلمې دعوت وکړو، اسحاق علیه السلام هم د دې کلمې دعوت وکړو، صالح علیه السلام هم د دې کلمې دعوت وکړو، یوسف علیه السلام هم د دې کلمې دعوت وکړو، موسی علیه السلام هم د دې کلمې دعوت وکړو، عیسی علیه السلام هم د دې کلمې دعوت وکړو. د ټولو نه په آخر کې زما او ستاسو محبوب پیغمبر هم د دې کلمې دعوت چلولو. وقال النبي یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اے خلکو د لا اله الا الله گواهی وکړئ کامیاب بشئ. معلومه شي ټولو پیغمبرانو هم د دې کلمې محنت کړې دي او خلک هم د دې کلمې طرف ته رابلل. د الله نه سوا بل معبود نشته، د الله نه سوا بل مسجود نشته، د الله نه سوا بل ټکانه نشته، د الله نه سوا بل د غیب و منحتو حقدار نشته، د الله نه سوا بل حاضر او ناظر نشته، د الله نه سوا بل قهار نشته، د الله نه سوا بل وهاب نشته، د الله نه سوا بل رزاق نشته، د الله نه سوا بل فتاح نشته، د الله نه سوا بل علیم نشته، د الله نه سوا بل قابض نشته، د الله نه سوا بل باسط نشته، د الله نه سوا بل خافض نشته، د الله نه سوا بل رافع نشته، د الله نه سوا بل معز نشته، د الله نه سوا بل مذل نشته، د الله نه سوا بل سمیع نشته، د الله نه سوا بل بصیر نشته، د الله نه سوا بل علیم نشته، د الله نه سوا بل قابض نشته. غرض دا چې د دې کلمې د دعوت په نتیجه کې نبی علیه السلام ډېر تکلیفونه برداشت کړل. غاښونه مبارک کې شهیدان شول، جسم اطهر مبارک کې زخمی شو، کور کلی پرېښودو خو کلمې پرېښودې نه ده، صحابه په وینو سره شو خو کلمې پرېښودې نه ده، د رسول الله یاران په وینو لټ پټ شو خو کلمې پرېښودې نه ده. حضرت سمیه رضی الله عنه په ایښودلې شوې اوبو کې واچولې شوه خو کلمې پرېښودې نه ده. حضرت بلال رضی الله عنه په سکروټو باندې سملولی شو خو کلمې پرېښودې نه ده. اخر ولې نه پرېښوده؟ ځکه چې کلمه د رسول الله میشنو، ځکه چې کلمه د صحابه کرامو دستورو، ځکه چې کلمه د صحابه کرامو نشانو، ځکه چې کلمه د صحابه کرامو ایمانو. بلکې زه خو وایم چې د رسول الله رسالت د دین ضامن، د رسول الله رسالت د اسلام ضامن، د رسول الله رسالت د قوت او بایچارې ضامن، د رسول الله رسالت د دین او دنیا فلاح او بهبود ضامن. لا اله الا الله محمد رسول الله. د الله نه سوا بل معبود نشته او د محمد رسول الله نه پس بل رسول نشته. په الله باندې خدای ختمه او په محمد رسول الله باندې مصطفی ختمه. زه اوس په دې شعر باندې خپل بیان ختمول غواړم. न मौत से डर है न जीने का अरमान है, न मौत से डर है
न जीने का अरमान है, एक जान है फिर नामूस रिसालत सिपाही सहाबा पे कुर्बान है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मरहबा 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 मरहबा